هغه د انګریزانو یو کهاوت دی وي when you lose your money you lose nothing when you lose your health you lose something and when you lose your character you lose anything مطلب دا چې کله تاسو پیسې وبلله د پښتنو معاشره کې پیسې داسې ځای لکه د لاس خیري هغوی چې تاسو اسم نه بلل چې کله تاسو خپل صحت وبلو مثال کے طور پر یا تاسو اکسیډنټ وکړو هغې کې هم داسې مات شو یا پښه ماته شوه یا هم داسې تندک وخوړو هغې کې هم داسې پښو شو مطلب دا شو چې تاسو لږ لږ څه وبلله خپل صحت باندې خو چې کله تاسو خپل کردار دا خپل ضایع کړو دا هم لکه د ځانه ویستو یا هم په لاره کې چېرته مشر ته کنځلي وکړې یا هم په لاره کې چېرته چا سره جګړه وکړه او ستاسو هغه کم مطلب دا چې لکه ستاسو کومه بیکګراونډ دی ستاسو مور پلار دی ستاسو خاندان دی هغه جګړهمار نه وي یا د چا سره جګړه نه خوښوي او ته ورته داسې چې لکه ته شرپسند دی نو هغوی چې تاسو خپل هر څه وبلله خپل صحت دې مو وبلو خپله پیسه دې مو وبلله خپل خاندان دې مو وبلو تاسو په مرګرو کې خپل بیکګراونډ کې لږ نظر واچوئ په هغې باندې لږ سوچ وکړئ چې آیا ستاسو په مرګرو کې یا ستاسو په خاندان کې یا ستاسو په بچو کې یا تاسو په خپل ارد ګرد کوم ماحول چې دی په هغې کې داسې قسم د خلک شته که نشته تاسو وګورئ هغوی ته په معاشره کې خلک به څنګه نظر سره وګوري خو چې کله ستا په معاشره کې یو قاري صاحب و یو نیکدله سړی و یو رحمدله سړی و یو د بل انسان سره یو خیرخوا انسان و تاسو د هغه هم بیکګراونډ وګورئ صحیح ده په دغې باندې موږ لږ سوچ وکړو چې آیا زموږ بچې زموږ ورور زموږ ملګری دا زموږ په کم طرف سره روان دي آیا دی بیا په ښه لاره خوښوي او یا دی لا بده لاره خوښوي که چېرته ښه لاره یې خوښه کړله هم د دغه انګریزانو دغه کهاوت ځان ته یاد ساتئ when you lose your money you lose nothing when you lose your health you lose something when you lose your character you lose anything تاسو په خپلو بچو باندې لږ نظرثاني وساتئ که زه درته ووایم اولۍ خبره خو ستاسو دا ده چې تاسو په سرکاري سکولونو کې بچي داخل کړي تاسو د سره په هغه پسې ورښکاره کېږئ نه بله راته یو ملګري به لار رانروان په ګاډي کې راسره و هسې یو څه یو بل څه خبرې کړې نو ماته زه وایي په سرکاري سکول کې یم ما ورته ویل څنګه چې د سټډي مډي څه پوزیشن دی وایي سټډي خو څه ګزاره کوي نو ما ورته ویل نه وایم دا ګزاره نه کړه صحیح خبره کوه ویم د پبلک سکول په شان نه درته کوي یو که نه هسې به داسې هوایي لینډ دی وایي چې نه به داسې څه ګزاره کوي بس ما ورته ویل ټیک ده د پبلک سکول په شان خو به نه که نه وایي نه پبلک سکول والا په شان خو نه دی نو ما ورته ویل اصل خبره دغه ده پبلک سکول والا پسې مور او پلار پسې ساره ځي ساره سکول ته په موټرسایکل یا په بایسیکل باندې یا داسې ګاډۍ ولګټۍ کړي په هغې باندې پسې ځي او د ماسپښینې پسې واپس ځي او بیا راولي د سارې بوځي او د ماسپښینې واپس راولي دا د هغوی دغه کار دی صحیح ده او زمونږ ستاسو د سارې څیزونو ټوپۍ په دې ځای باندې کږې کېښودي او جیلخانې ته روان دي اول خو به زه خپله خبرې وکړم موږ په خپله ډېر په غریبۍ کې 12 پورته وکړئ زما په مور داسې خانان نه دي خو شکر الحمدلله پلار چې راپسې په هر هفته کې ني په میاشت کې راپسې 2 بیرې خامخا راغلی تربیت پکار دی د ځینې خلکو تربیت نه وي شوي نو زه هغه مور او پلار ته لږ دا وینا کوم زما هغوی ته دا لږ ریکویسټ دی چې پلیز په هفته کې ني په میاشت کې ورشئ په میاشت کې ني په 2 میاشتې بعد ورشئ 3 میاشتې بعد ورشئ چې تاسو اوس په 12 میاشتې کې د سره سکول ته ورښکاره نه شئ د هغه بچي به ریزلټ به یې صحیح پوزیشن به یې صحیح د هغه اخلاق ورسره برابر شي د هغه په لاره باندې وتلو راتلو هغه انداز څنګه برابر شي د هغه نظر به څنګه برابر شي تاسو لږ په دې باندې سوچ وکړئ مونږ صرف وایو پبلک سکول والا پوزیشن واخلو لکه نه ته راته ووایې پبلک سکول والا به پوزیشن نه اخلي ته راته وایې پبلک سکول والا به پوزیشن نه اخلي چې هره ورځ یې مور یې پلار یې دونه کړاو کوي چې سکول ته یې بوځي د سارې واپس یې راولي سکول ته یې بوځي واپس یې راولي سکول ته یې بوځي واپس یې راولي ټول کال ټول ژوند د هغه دغه حالي ما لیدلي په پبلک سکولونو کې هم داسې سامې لیدلي دي چې په د سره پټه کې پوهېږي نه پبلک سکول کې مې داسې خلک لیدلي چې و دیاړه دي هم زما ملګري زما سره په ټلویزیون کې زه سره خپل ځان خبره کوم زه درته سره بار خبره نه کوم زه درته هغه خبره کوم کوم چې زما په لایف کې تېره شوي او ما په خپلو سترګو لیدلي ما شکر الحمدلله دا 12 کړی ښه په ښه طریقې سره ښه ریګولر
ما په پبلک سکول کې داسې کسان لیدلي چې زما نه کمې نمبر راغلي. زه ما ته 12مه پورې سکول ویلی، ټول په سرکاري کې مې ویلي، ما ته د پرایویټ سکول په سترګو نه دي لیدلي. خو بیا هم د سرکاري سکول سره سره زما مور او پلار ته الله ژوند او صحت ورکړي، هغوی ما ته ټیوشن نیولی او ټیوشن مې راته کوم. ما ته به ټیچر سکول د سکول نه چې به زه راغلم، پسې به ټیچر کور ته راتلو ټیوشن لپاره. دا ولې زما مور او پلار ته دا احساس و چې د تربیت ښه وشي. اول به سکول ته لاړم سهار، بیا به رالم بله سکول ته ماسپښین 2 بجې یا 1:30 بجې، هغه د روټین مطابق باندې دغه و، چوټي به کېدله. بیا چې به کله د مدرسې ټایم شو، بیا به لاړم 3 بجې مدرسې ته. 6 بجې به د مدرسې نه رالم. صحیح ده، ماښام مونځ به مو کړو، د هغې نه بعد به راته ټیوشن والا راغی ټیچر زما ماما زامن و، زما ترور زامن و، بس هغه ټیوشن دغه و ټیچر وه، هغه به راته ټیوشن وکړو د شپې د 10 بجو پورې 11 بجو پورې. بیا به رانه هغه لاړو، بیا به سبا د دغه چلو سکول ته به لاړو، د سکول نه به رالو، مدرسې ته به لاړو، د مدرسې نه به رالو او ټیوشن مې وکړو او د ټیوشن نه چوټي شوه. غم ستړی شوی دی په دې سبقونو کې. خو مور او پلار د څه وجې نه په دې دغه کې اخته کړي وو، څه وجه وه چې دغه سکول ته لېږلو، ټیوشن ته لېږلو، مدرسې ته لېږلو. که نه مونږ ته هغونه پیدا شه، زموږ هغوی ته څه پیدا ده؟ نن سبا خو هغه خلک وي که روپۍ هم ګټل نه ځان نه ده او که روپۍ هم نه ګټل نه ځان نه ده. د هغې په ځای باندې خو دا ښه ده چې چېرته به مدرسې کې داخل کړي. خو شکر الحمدلله د مدرسې سبق مې هم ښه ویلی، د سکول سبق مې هم ښه ویلی دی، د ټیوشن سبق مې هم ښه طریقې سره ویلی او خلک پرایویټ سکولونه ښه په طریقه سره، ځکه چې زما پلار به ما پسې په یوه هفته نه و، په بله هفته خو راپسې خامخا راتلو. تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ، څوک چې زما دا ویډیو ګوري، دا نیوز والا دا ټول شیر کړي او زما دا خبره هغه پلار ته ورسوي، هغه مور او ورونو ته ورسوي کوم چې دې په انتظار دي چې زما بچی به 10م وکړي او د 10م نه بعد به سعودي ته واړم. دا ډېر یو غلط سوچ دی، دا ډېر یو غلطه طریقه ده چې ته د بچي نه د وس نه ورته دا په مایند کې کېږدې چې بچي ته 10م وکړي، ته 9م وکړي، ته نالایقه، ته مخکې سبق نه شي ویلی، د دې نه بعد به ستا سعودي ځي. هلکه ووایه راته غلطه ده که نه ده؟ ته سوچ وکړه، ته سوچ وکړه. تاسو چې د کوم ټول ناست یې دا ټول ما ته پته ده ستاسو بچي په پرایمري سکولونو کې دي او په های سکولونو کې دي، یو هم پکې داسې نشته چې بې تعلیم وي. د ټولو بچي ښه تعلیم یافته دي، ښه مدرسو ته هم ځي، ښه سکول ته هم ځي. خو تاسو د هغوی په بیکګراونډ باندې لږ نظر واچوئ چې آیا دی له کوم قسم خلکو سره پاتې کېږي، له کوم قسم خلکو سره د په لار باندې تګ راتګ دی، له کوم قسم خلکو سره دی په سکول کې ناست دي، د کوم ټیچر ورته روزانه راځي، روزانه نه راځي، کوم ټیچر ورته کار کوي، کوم ټیچر ورته کار نه کوي. همدا د سکول استادان مونږ چې بیا بله ورځ په لاره باندې ځو نو سلام هم پرې نه اچوو. ولې پرې نه اچوو؟ څه غلطي به د هغوی خو څه د ما ستا هم ده. او په دې غلطۍ کې د ټول نه غټه غلطي چې دا د استاد نه ده، د ټول نه غټه غلطي زما ده او زما د مور او پلار ده او زما د وروڼو خویندو ده. ولې چې هغه به ما پسې سکول ته مخ نه راوړئ. چې ته یو ځګي ترکارو سره لاړ شي راشي او پلار به درپسې مخ در وانهړي. لکه ظالمانه ته ما ته ووایې چې ستا د 900 روپۍ 1000 روپۍ دې اړیکه ده، خو دې د بچي د تربیت ښه دی. بیا بله ورځ وایي زما بچي وي او هغه ته راته چې وویل چې ستا بچي هغه ته جنۍ ته وکتل او ستا بچي هغه ته په لاره کوڅه کې ولاړ او ستا بچي هغه ته د ګودر په غاړه ناست او ستا بچي هغه ته نشې تماشې کولې، نو کوي به نه. داسې خلکو د داسې وړو وړو تماشو نه دی چې داسې خلکو نه پوډریان جوړ شي چې بیخي هغه پوډریان دې جوړ شي چې نه په خپل خوري او نه په بل خوري. تاسو په خپله سوچ وکړئ نو په بچو پسې ځئ سکول ته. ما ته پته ده په دې ناست ماحول کې چې کم کسان ناست دي 100% کې تقریبا 56% 60% درته دا وایم چې دې کې به هر یو مور او پلار په ټول کال کې بړستر سکول ته ورغلی دي. او ولې نه ورځي؟ یاره زه بس مزدور کار یم، یاره مزدوري رانه ادا کېږي نو څه وکړو. ولې دې په خپله ستر سترګې نه لري؟ ځکه بچی دی ولې ستر سترګې نه لري؟ خو چې وړو دی، پیدا شوي دی، لوی شوي دی، بس خو دومره مهرباني وکړه چې لږ د تربیت خو په ښه طریقې وکړو که نه، چې وروسته خو درته بیا دا مسلې نه وي که نه. هسې نه چې بیا په لار باندې ځې او مولانا صاحب ته وایې چې هلکه راشه ما ته بس دغه زوی راته کنځلې وکړې او زوی را سره لاس واچوه، زوی را سره جګړه وکړه او یاره زوی مې نه دی ښه. بیا خو دې ورته په خیرو کې خیره نه خوښېږي. ولې نه خوښېږي؟ اوس به زما هغه کم واقع چې وه بیا خو رانه هېره ده، خو پخوا زمانه کې چې یو کس راغلی و ابو خان چې به یې ساتله، هغه راغلی و صحابي و پیغمبر علیه السلام په هغه پسې راغلی و، ورته ویل چې یاره زه دې خپل زوی والم. وایي چې ښه زوی دې راوله. وایي چې زوی یې راوستلو نو زوی ته یې ورته ویله چې څنګه پوزیشن دی، څه حساب دی؟
وی هغه راته ویل چې یاره جي خبر نه یم خو کله چې زه وړوکی وم صحیح ده او دوو سارو به جګړه کوله زه خو ډایرکټ دوی د سارو سره کېنولي وم چې کله به دوو سارو جګړه کول نو ما ته د پلار ویله چې کوم یو څاروی پکې زوروري نو هغه له دا ځایګې وهه دا له وړ اخله او دا ځایګې وهه چې کوم څاروي زوروري او چې بس نه لاړ نه شي ځکه چې دا د کوم څاروي چې پې کمزوري دا وایي ما ورته ویل چې ټیک ده مخکې وایه مخکې خبره کوه وایي چې یو ورځ زموږ په کور کې زما د دې مور او زما د پلار جګړه وه وایي چې ښه وایي زما د مور پې کمزورې وه او زما د پلار پې زورور وایي وایي ده وایي زما مور وویله دلته وایي زما هم څو کارونه وایي ته زما ته چې کوم له وړو کم چې را جوړه کړو د سارو لپاره وایي هغه مې راواستې ودلې مې پلار سره وایي نبي علیه السلام ورته ویله په صحابیو وایي چې نه تا ته ګناه شته دی او نه د دې له وړ ته ګناه شته دی دا د خواته چې کوم د وړ پلار ناست دی دا ده ته دا ګناه ده زه هم د تا ته خبره کوم کوم چې په تاریخ کې تېر شوي او تاریخ دا لیکلي تاسو بچو له وړې په لاس کې مور کوئ تاسو بچو له پین سلوار کې په لاس کې خو هغه نه داسې یو بزنس ورته روان کړي چې هغه په هغې کې ډوبي چې سهار ځي او ماسخوتن راځي چې څه نه خبرېږي نه تاسو د هغه خلکو سره مه پرېږدئ په لاره کې مهرباني وکړئ د هغه خلکو سره په لاره مه پرېږدئ کوم چې د نشې تماشې کوي اما که ورته کې دا ورته یو کس ویلی وایي نشې تماشې او دا هغه ما یې نشې تماشې نه اول د پولیسو ته دا پکار دی چې پولیس په کم غټ غټ ډیلرانو پسې چې کور ته ځي کوم مدیري چې وایي چې مونږ لکه دا نشې ختمو تا هغه نشه ختمه کوه چې دا کوم وړوکې نشه ده ته راسه زما په ګرد ګرد ماحول کې غوڼ وګوره بل خلک نسواران دي او ته یې نسواریان نه شور واچوه بیا لاړ چې بیا د سګرټو نه شور واچوه بیا پسې مخکې ځه دغه شان دي او ته لاړ چې اول دا نسوار ختم کړه د نسوار نه بغیر سګرټ ختم کړه ته ولاړ شه ساکوټ بازار کې د نسوارو والا وینه څونه نسواران درته پکې وښیم اول ته د دې نه شور واچوه ته په دې باندې سوچ وکړه چې کوم بیس دی کوم ځګې دی د دې نه شور واچول غواړې بیا پسې بره ځه مثال کې ورته ووایه یو سیړی ده ته په سیړی باندې بره خېږي نه ته څه کې ته پسې ډایرکټ درېیم پاټ کې ته خوښېږې که نه اول دې وړوکي اول ولي پاټ ته خوښې بیا سیکنډ بیا تھرډ بیا فورث بیا فایف بیا دغه شان دی که نه ته ډایرکټ بس پای ته وخېږې او چې ځه بس بره یو دوه قدمه به نور وارم نشته لسم پاټ کې وشي ته چې اول په خپل دې ته اول په اولي پاټ کې باندې خپل دی بیا په دویم دی بیا په درېیم دی بیا په څلورم داسې بسې بره ځه نو ته به چې به کوم دغه باندې کوم رپورټ لیکې نو ته به ډایرکټ پنځم پاټ کې ته ځې آیا ولې په تا باندې په خپله دا سترګې نشته نه پوهېږې نو زه هغه مور او پلار ته دوباره دا ریکویسټ کوم ریکویسټډ یو پلیز خپلو بچو باندې داسې یو نظرثاني وساتئ خپل بچو باندې داسې یو نظر وکړئ چې آیا دی په تلو راتلو کې څنګه دي د ده بار میلس څنګه دی د ده خبرې اترې څنګه دي د ده په سکول کې ناسته پاسته څنګه ده د ده چې نشي دی پسې ته ډېر وایې چې زه مزدور کار یم او زه 10,000 روپۍ د هغې نشم ادا کول د خپل بچي د مستقبل لپاره ته د سکول د هغه استاد دغه پر ماسټر دغه ماسټر د ځان سره نمبر راواخله کوم چې ډیلي په هغه ځای کې دته کلاس زده کړي چې ده ووایه چې پلیز ریکویسټ درته کوم ایکسکیوز می زه د دیاړیمار یم مزدورګار یم زه به دې بچي پسې بار بار سکول ته نشم راتلی او د ده باندې لږ نظر اچوه څوک داسې غټه دغه خو نشته دی چې ستا په بچي باندې به نظر وساتي هر یو بچی خپل بچي وګڼئ ټیچرانو ته میم پلیز خپل بچي مو په پبلک سکولونو کې داخل کړي دي ولې هم داخل کړي وجه دا ده چې په سرکاري سکول کې کار نه کېږي اول خو به زه مثال ګټه ور سرکاري ټیچر یم زه ځان واخلم اول زه دا کار نه کوم اول زه بچو ته سټډي نه کوم کوم د کلاس کې چې زما سره واړه دي یا زما سټوډنټان دي اول ورته زه کار نه کوم د هغې نه بعد بیا بل ټیچر نو ما ته د هغه ټول چې کوم ایجوکیشن هغه دی ما ته د هغې پته وي چې یاره په دې سکول کې کار نه کېږي په ګورنمنټ سکول کې نو ولې زه دلته خپل بچی غرقوم نو چې ته خپل بچی نشې غرقولی بس 60-70,000 تنخوا دی ده ته خو خپل بچی په پرایویټ سکول کې ورغنده کړي خو آیا زما دغه بچي به څنګه چل کېږي چې زما 900 روپۍ د ورځې دیاړي د 800,000 او زه په دې کې د اوړه بوجۍ هم راوړم زه پکې ځان ته غوړي هم راوړم زه پکې د کور خرچه هم وچلوم زه پکې بچي له ګاډۍ هم کوم هغه هم دغه ځای سکول ته راځي ته لږ په دې باندې هم سوچ وکړه کنه ټیچر صاحب ته لږ په خپل ځان باندې رحم وکړه قیامت پر ورځ به راځي که نه کم ټیچر چې چا ته کار نه کوي انشاءالله د قیامت پر ورځ ورته بیا ما ته کوم ټیچر کار نه دی کړی زما په لاس یو د هغه به ګرېواني او د هغې پورې به نه پرېږدم د څو پورې چې ما ته خپل بدن نه یوازې د قیامت پر ورځ خو شته که نه ګورو به ما له افسوس په دې خبر باندې ډېر زیات راشي زه خفه ځای په دې خبره باندې ډېر زیات شم چې ما 12 کاله تعلیم کړی دی
زه اوس په خپل شاته بیک ګراوند باندې نظر واچوم شکر الحمدلله چې مور او پلار مې ایجوکیټډ یو دوی به سکول ته راغلي وو کنده سکول کې چې کم خاماران ناست دي به زمونږ د تعلیم معلم څه کې د اخلاق به مې نقل کړي غرق وګرځېدو دغه شان ټیچر صاحب ته خپل بچی راواخلې او په پبلک سکول کې داخل کړي ولې دې داخل کړی ته ماته ووایه که نه ولې دې داخل کړی جواب درسره شته جواب به دې دا وي چې یار به سرکاري سکول کې کار نه کوي ګورنمنټ کې نو ته ما په دې باندې پوهېږې چې ته کار نه کوې بل ټیچر به څه کار وکړي اول خو لازم تا نه دا ده چې ته کار وکړي خو دا ګورو به خیر لاره شته دی ورځ د قیامت به راځي که نه ټیک ده زه هم ډېر ګناهګار یم زه هم ډېر غلطکار یم زه ډېر بدکار یم زما هم د ځان نه دا امید نشته دی د الله نه چې الله پاک به موږ وکړي خو بیا هم دونه ده چې د یو غریب دپاره مې مواد اوچت کړي هغه مې ځان سره د لاس ونیسي چې راځه عثمانه چې جنت ته ځو الله پاک به ورته وایي چې دې ځان سره بوله ټیک ده ستا هم د بښنې ځای شته الله بښونکی ذات دی خو دا تا چې کم څه کړي نو او کم خلکو له مستقبل تباه کړي نو دا د نه بښلو کار دی توبهګار شه بس دی او د کم خلکو ته چې ته سبق لرې کم سټوډنټان دي د دوی ته خو په ایماندارۍ سره سبق وایي خو نه شي کولی سسپینډ که ځان بدلې تنخوا دغه نه بیخي ختم کړه چې ستا په ځای باندې بل چاته تکړه ټیچر راشي چې نورو خلکو مستقبل او بیس خو صحیح جوړ کړي که نه زما د لسم سټوډنټ چې دی هغه کالج ته لاړ چې هغه غریب ورته جمع من به نشي کولی ماینس او پلس دا ډېره غټه خبره ده هغه ته چې خپل خط یې زه وګورم کوم چې هغه رایټینګ یې زه هغې ته وګورم زه په دې باندې ډېر غټ افسوس راشي چې افسوس کاش چې زه ټیچر یم ما الله تعالی داسې تعلیم راکړی وی تا به لیدلی چې ما ستا څنګه بیس جوړو د ټیچر ته بیا خبره سیده پروفیسر صاحب ستاسو بیس کمزور راغلی بالکل دې خبره صحیح ده جناب سپیکر صاحب خبره دې بالکل صحیح 100% صحیح ده زما بیس غلط راغلی دی بیس په ماله څوک دي په کور کې خو راله مور او پلار نه شي کړی ځکه چې زموږ زیاتره خلکو پلاران چې دا بې تعلیم وي یا تعلیم کړی وي خو لږ یې کم وي هغوی ځان په خپلو دیاړو مزدورو پسې ګرځي نو هغوی ماله بیس څنګه کېږي 10 کاله یې تا له سکول ته لېږلی لا لېږلی وه څه دې رانه جوړ کړه ته ما ته وښیه څه دې رانه جوړ کړه کمونه چې څه جوړ کړم هغه ټول په سمندر باندې هغه اړولي وو سعودي او دوبۍ کې پراته وو ملیشیا کې ټول دغه د بلاکونو او دغه د مردارو دغه د ګرمۍ دغه د ژوند د ځوانۍ د سېزلو کارونه دي نو ته ما ته ووایه چې تا دا جوړ دې څه کړله د دې نه ښه خبره دا وه چې ما بس دونه شوي وې چې سر دا شناختي کارت مې جوړوي سکول په مخ باندې سر ورغلی نه وي زبان دې زبان خو د خلکو سره زده کېږي چې کوم ځای کې د خلکو سره پاتې شوې د زبان زده کېږي وایي دا ما چې د پښتو په سکول کې ښودلې ده چې دا ما چې ما پښتو زده کولی شم زه انګلیش هم زده کولی شم زه فارسي هم زده کولی شم زه فرانسیسي هم زده کولی شم زه د جرمن لینګویج هم زده کولی شم زه عربي هم زده کولی شم زه هر یو لینګویج زده کولی شم چې ما پښتو زده کړې ده زه هر یو خبره زده کولی شم خو خبره دا ده چې تا د مور او پلار حواله کړې یم چې ته د ښه اخلاق برابر کړه دلته خو خپلې تعلیم وکړه دلته خو خپلې سټډي وکړه حکومت را باندې کېنې ولې تا دې تنخوا درکړي نه غواړم چې دونه اساسه راغوله کړې ده بلډینګ راله حکومت جوړ کړی چیرونه راله حکومت راکړي ما خو په پبلک سکول کې سبق ویل په ما باندې اوسه پورې د مور پلار څومره روپۍ لګېدي هسې ته څه سوچ وکړه ستا په بچي باندې به څومره لږ روپۍ لګېدي په لکونو کې نه په کروړونو کې حساب لګوه د لسمو په 10 کاله سکول چې دا چاته د ګپ کار نه دی ما ته کتابونه حکومت پرې راکوي ما ته ډکس چیر ټیبل روم پکې بجلي چې صحیح ما ته حکومت هغه پرې راکوي ما ته بلډینګ پرې جوړ شوی دی ما ته ټیچر پرې راکړی شوی دی تنخوا به د حکومت نه دي ته په دې باندې سوچ وکړه چې دونه پرې راځه څوک چاته ورکوي نو ته بیا ولې کار نه کوې ای ظالمه دا ظلم دی بس دی بس کا دا بربریت دی بس کا د خلکو د بچو سره لږ تحمل وکړه لږ رحم دې وکړه د خلکو د بچو نه ښکلې ځوانان جوړ کړه دا نه چې ستا سټوډنټ کله لسم وکړي او تا له چاته مخ دې درشي بیا په تا باندې سلام ونه اچي خدای دې رضا لپاره چې دا هغه ټیچر دی چې زما مستقبل یې تباه کړی دا هغه ټیچر دی چې زه یې غرق کړی یم دا هغه ټیچر دی چې زما ځوانۍ دی تلیوال د ده له لاسه زه په سعودي په دوبۍ کې پروت یم په دغه باندې خو لږ سوچ وکړه نه دا الله بنده چې ته د یو کس سره دونه ظلم وکړي او دا به یو کس نه
دا د ځان سره یاد وساتئ. ټیچران د ټولو دا تاسو ځان سره یاد وساتئ. ان شاء الله دا ورځ به را رواني چې کوم ټیچر د چا سره کار کړي، کوم ټیچر چا د سټډي ورکړي، سټوډنټ باندې رحم کړي، سټوډنټ ته کوم تعلیم دی هغه ورته په صحیح طریقه ښودلي، ته به یې وینئ چې ما ته چا کار کړی دی او ان شاء الله زه کامیاب شوم، زه به هغه ته سم د سرو تاج په سر کړم. خو کوم چې راته نه دی کړی نو بس الله دې وبخښي نو څوک چې مړه دي او چې څوک ژوندي دي بس الله دې هغوی له توفیق ورکړي چې مخکې کار وکړي نو څه وکړو. دا اوس هم څه نشته دی نو غریبانان یو نو. پلیز ریکویسټډ یو ټیچر صاحب تا ته هم ریکویسټ کوم، پیرنټس مور او پلار وروڼه خویندې تاسو ته هم ریکویسټ کوم پلیز په خپل بچو باندې داسې نظرثاني وساتئ. خبرې اوږدېږي نور ملګرو نمبر دی د ملګرو خپل بچو باندې داسې نظرثاني وساتئ چې دوی په لاره کې کړه وړه تلې راغلي د چا سره کم ملګري سره دي، کم ملګري سره راځي، د کم ملګري سره د ناسته پاسته ده، په دې خو لږ نظر وساتئ که نه. خو دغه نه ما ته مخکې وویله چې د ټیچر نمبر راوایه، چا د ماسټر نمبر راواخلې چې پلیز یاره زه نشم راتلی، ډیاري مې قضا کېږي، ګراني ده، مهنګایي ده، نشم رسولی، بچو بوجونه مې ډېر دي، په کور کې راته خپل خاندان دی، خپل مور او پلار مې دوايانې دي، ډاکټران دي، هغوی باندې هم نظر ساتل پکار دي، نو نشم راتلی، پلیز زما په دې بچي باندې به نظر ساته. دغه خو کولی شي که نه، او که دغه هم نشي کولی نو بیا خو ستاسو ته ګناه نشته، به ډایرکټ پاسپورټ ته یې وروځه، بیا پرې تعلیم کوې درسره به لس کاله چې ته د تباه کوې په پاکستان کې، لس کاله ته دې سعودي روبې ولېږه، خپل ویزې قرض به هم ختم کړي، غریبي به هم سله ګډې رقمه شي، که کور دې نه وي کور به هم درله جوړ کړي، که ګاډی دې نه وي ګاډی به هم درله واخلي، چې ستا ضرورت دي ضرورت برابر کړي. نو داسې خو نه ده که نه چې ته اوس هغه په سکول کې داخل کړې او لس کاله هغه سکول ته ځې راځي، نو بله له هغه نه داسې شي جوړ شي چې اول نسوار او بیا سګرټ او بیا چرس او بیا پوډر او بیا افیون او مخکې پسې ده، د هغه ژوند تباه شي، د هغه ژوند په ذلت کې شي. نو بیا بله د چا ته خیرې کوي؟ اول خو خیرې خپل ځان ته نه خوښېږي، بیا خیرې مور او پلار ته نه خوښېږي، بیا خیرې سکول کې استادانو ته نه خوښېږي. مین شي ټیچر دی، د ټیچر چې ټول فوکس په سټوډنټ باندې، سټوډنټ چرې هم نشي خرابېږي. ټیچر هغه ټیچر وي چې هفته کار وي، په هفته بعد باندې په هفته کې یو ټسټ واخلي، بیا بل هفته د سټډي وکړي سټوډنټ ته، په بل هفته کې ټسټ واخلي. هر یو ټیچر دا کار شروع کړي چې دا ماحول سمېږي که نه سمېږي. ته به وینې زه درته چیلنج در کوم، خو دا چیلنج دې برابر نه شي، راشه عثمان چې څه ورسره کوې هغه ورسره وکړه. ته خپل د سټوډنټ سره دغه شان محنت کوه، ته یې وینه چې ستا د پبلک سکول نه رزلټ خراب نه ده، نو ته یې وینه پبلک سکول داسې شي. خو دغه پبلک سکول او سرکاري سکول یو شی دی که نه، هغه پرایویټ دی او ستا د ګورنمنټ دی، په هغه باندې خرچه د خلکو د جیب نه کېږي، په ما باندې په ګورنمنټ سکول باندې خرچه د حکومت د جیب نه کېږي. نو بیا په ما په هغې په فرق شته، د خلکو سره پیسې ډېرې وي، ګورنمنټ سره پیسې ډېرې وي، د خلکو سره خرچې ډېرې وي، خو د ګورنمنټ سره خرچې ډېرې وي. هغه پسې چې بل راشي په پبلک سکول پسې به تا پسې حساب وي، په ما پسې ګورنمنټ سکول نه چې پسې چې بل راشي حکومت یې به ځان پسې حساب وي. ټیک دی چې هغه بدلون د ټیکسونو به ته ورسره اخلي، خرچې هم ګوره، خو کار نشته دی. څوک چې کار کوي ټیچرانو ته مې چې تاسو خپل بچي په خپل سکولونو کې داخل کړي، پلیز چې دونه پیسې د سړي نه بیا د غریب سړي دا دوی مه کې داخل کړي که نه. د غریب سړي بچي ته تاسو چې سبق ښایي د دې په ځای ورته دا وښایه چې لکه دوبۍ ته به لاړ شي، سعودي ته به لاړ شي، دغه دي میپونه ورته وښایه، د عربي زبان ورته وښایه، دا کوم ملک ته چې دی دي د هغه دغه زبان ورته وښایه. ته ورته د هغه دغې په سعودي ته مثال کې ته ورته وښایې چې لکه زه سعودي ته لاړ شه، د سعودي عربي ورته وښایه چې دا وخت د بله زده کوي که نه، چې خیر یې په ورته نه کوي. دوبۍ ته لګېږي د دوبۍ زبان ورته وښایه، د دوبۍ په کړه وړه د خلکو په خبرو، دغه دغې په روزګار، دغه دغې په ګرمۍ، دغه دغې په موسم یخني، په هغې باندې پوهه کړه چې دومره چې چېرته دوا خورده وي نه چې هغه یار ما پسې ټیچر هلته ته به سکول کې هم نه ماته دا لینګویج ښودلی وو د دې ځای کې لوکل لینګویج، نو ته خو ورته نه جمع و منفي وکړې، هغه غریب خپل نوم په صحیح طریقې سره ښودلی. بهرحال ریکویسټډ یو، زما په دې خبرو کې څه غلطي شوي د هغې زما زره خوا یم
او بل په دې خبرو نه خفه نه شئ. دا مې ډېر د زړه د جوش نه او د زړه د درده مې دا ډېرې خبرې وکړلې. خو بهرحال په دې خبرو کې زه تاسو ته مهرباني وکړئ که زما نه په دې خبرو کې څه غلطي شوي requested you ما ته چې په دې خبرو کې د ما نه څه غلطي شوې ده نو ما ته د هغې معذرخواه یم او بقایي انشاءالله چې صحیح نو د دسمان هر وخت تابعدار چې چا څه خدمت قسمه خدمت دي په دې سکرین باندې به زما نمبر چلېږي د میډیا والا ته به زما نمبر وي چې چا څه خدمت دي د چا څه خدمت سوشل اکټیویټرس آواز دي د چا چېرته د غریب آواز دي او د دسمان هر وخت تابعدار او چې د خپل الله دې راله خپل لاکي نو خپل به راسره دغه کومه محنت کومه لکه خپل به راسره خپل چا د بزر کومه خپل خدمت به درله کومه خو خپل مې دغه نه کېږي نو له لاسه وپوله خدمت چې دا زما هر وخت کېږي دا الله تعالی ما د پرې راکړی د پرې به دې خلکو باندې خرڅ کومه چې چا څه خدمت دي او د عثمان هر وخت تابعدار وسلام